أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون مخیاتونو کې ترغیب و قرآن کریم تا بیا د مخی کتابونو د مخی خلقو تذکره وا په دلیل نقلی په تور باندې چې مخکینی اهل کتاب چاله چې کتاب ورکړی شوی و نو هغې ته چې کله دا قرآن کریم لوستی کېږي نو په دې باندې هغه ایمان راوړي او دا وایي چې دا حق دی او د دې نه مخکې موږ دا خبره منله خبره یو منله د الله د رسول مخکې نه دا خبره موږ منله چې وروسته به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي د هغه سره به کتاب قرآن به نو دا خبره مخکې موږ منل وه نو وایي چې منګه د مخکې نه مسلمانان یو آمنا به منګ په ایمان راوړل انه الحق من ربنا نو دغسې خلکو له دوه قسمه دوه اجرونه دوی ته میلاوي یو د مخکینی یو د وروستو دي کله چې دوی لغو خبرې اوري نو هغې نه اعراض کوي خلکو ته یې لکه تاسو دغه کوم کسب کې چې اخته یې تاسو دغه کوئ موږ خو دغه نشو کولی موږ پکې نه یو موږ ستاسو نه بري یو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ډېر خلک به یې داسې دې دور کې هم دغسې ډېر خلک یې څوک په ګانو بچانو کې اخته دي څوک په یو څه کې او څوک په بل څه کې نو هغوی ته وایي کله چې یو سړی وایي هغه دوی خو دا کسب بیا لکه تاسو ځان له دغه کوئ خامخا پکې نه یو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم بیا سلام نه متارکي لا نبتغي الجاهلین چې موږ له جاهلان نه دي پکار موږ د جاهلانو سره ملګرتیا ناسته پاسته د هغې سره ملګرتیا نه کوو بیا تسلی وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء دانګه نفی د تصرف د پیغمبر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره اختیارات وسره نشتی چې داسې چلونه وکړي داسې کارونه وکړي ورپسې زجر هغه خلکو ته چې هغې قرآن نه مني ایمان نه راوړي هغه ایمان ولې نه راوړي وایي که موږ ایمان راوړو موږ تختولی کېږو د دې ځمکې نه الله وایي دا خو امن واله ځمکه ده حرم امن واله ده او دې کې برکتونه خیرونه پکې ډېر دي د الله د طرف نه رزقونه د خلکو له ورکولی کېږي دې ځای ته راښکولی کېږي راوړی کېږي هغه تذکره لیکن اکثر خلک نه پوهېږي دې ځای نه تخویف دنیوي دی الله وایي څومره خلک مې تباه کړلي قومونه مې تباه کړلي نو کلي مې تباه کړلي د هغې کورونه پراته دي شړ پراته دي نو دغه کورونه لم تسکم من بعدهم چې د هغې نه وروستو
پای کې اوسېدل نه دي شوي الا قلیلا. الله یا آخري مالکان مونږ یو. وما كان ربك مهلك القرى. الله رب العزت دغه سي عذاب چاله نه ور کوي چې دغه سي الګا دا کله واړوي دا کله الټا کوي دې کله باندې عذاب راوړي نشه نه کوي. حتا يبعث في امها رسولا. تر دې پورې چې پای کې پا سنټر کې پاکیله کې یو رسول راولېږي خلقو ته مسله بیان کی خلق نه مانی نو بیاي الله یې تباہ. نو تزهید فی الدنیا او ترغیب الی الاخره دا پیش کی. ورپسې بیا وروسته اثبات د قیامت وایي زجر په شرک باندې د عابدانو د معبودانو داغي حال به ذکر کوي. وکما اهلکنا من قريه او سمره هلاک کړي مونږ د کلونا کلی یو تبا کړي نو کلیوال یو تبا کړي په ترت معیشتها چې لوی کړه واپ خپل ځوان کې واخبل طریقه د گزاران کې. فتلک مساکنهم نو دغه کور نه داغي لم تسکم من بعدهم چې اوسېدل نه دي شي پای کې رستو د دینا الا قليلا مگر لګ. وکنا نحن الوارثین او مونږ یو آخري مالکان. الله وی دا نن سبا ار یو سره لګیا دی وی دا زما دی دین مخ کې بل سو کو او دا زما زمنګ دی یو وی دا زما دی نو بل وی دا زما دی نو مخ کې هغه وی دا زما دی نو هغه نم لاړ پاتې شو نو دبل نم لاړ پاتې شو نو دبل نم پاتې شو وس د چا په لاس کې چې دی نو د نم بم پاتې شي. وکنا نحن الوارثین وی الله وی منګه آخري مالکان منګ یو. وما كان ربك مهلك القرى او نه د استارب هلاکون کې یو کې لرا حتا يبعث في امها رسولا تر دې پوری چراولېږي په مېز داغي کې په سنټر داغي کې او رسول یتلو علیهم آیاتنا چې بیان الولی په دی باندې آیاتونه زمان. وما كنا مهلك القرى او نه یو موږ هلاکون کې کلی لرا. وما كنا مهلك القرى نه یو موږ هلاکون کې کلی والو لرا الا واهلها ظالمون مگر په داسې حال کې چې اهل داغي ظالمانی کافرانی مشرکانی. الله یاله تباکو دغه سه وچ پوچ نه تباکو. بعض خلک وي مال خوان راکې وي نه نه الله دغه سه تباکي چې الله له خوان ور کوي نه. بعض خلک سزا ور کوي د دې اچغه زما خوخي. بعض خلک چې ریماند چې ور کوي هغه داسې یو سړی راوستلې چې هغه وې مال اسی وجه پوچ مزرا کې د دې اچغه را مزرا کې د دې شړق چې کیږي نه دا مزرا کې اوبازي وکي دا چرګوړی ابه دې مې چې سره خپل کیږي کنه دا چې ټخو کیږي نه وې دا نه مزرا کې دا ظلم زیاته. اباځه خلکو له دانو سي دور دې دور کې بګي نور سي دنم یا جوسونه مسونه دی داغي هغه کوري دبي نو کله چې جوس ته اوس کې نه د به راغلی نو کده کی دي نو خپل راواچي نو شړق کیږي وډز یا دز بالا سي مزرات اباځه خلک راغلی نو به و پړ سي ډکیږي نو گاڑی ټیر ته کیږي شړق کیږي ودا موږ له مزه راکړي. الله وینا ما كنا مهلك القران یومغا هلاکون کی یو کی لرا الا والوا ظالمون مگر پدا سے حال کې چې اهل داوی ظالمان
د ظلم د وجنا داغي د شرک د وجنا داغي د کفر د وجنا الله وی تبا کوي الله وی پیغمبر میں ور اولېګا کتاب میں اولېګا د بیام خبرونه منلا عمومی طور باندې خبرونه منلې شو نو الله وی تبای کم څومره تباشی ګورې ګرځي وي وما اوتیتم من الشیء وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها او چې درکړې شي دي تاسو لا شینو دا سامان دې ژوند دنیوي دی دا سامان دې دا سکه دا فائدہ دا دې ژوند دنیوي څومره چې دي مال او دولت ته اسرا او سپین دي دا پټه دی او کټه دی دا ټول دا دنیا سازو سامان دی د دنیا سبازه پیدا دي دغه پټی نه به ته پیدا واخلې نو د مال او دولت نه پیدا واخلې دنیا کی جسدی څه پیدا پکې دا سلګ مونږه فمتاعن دا متاع ده دا سکرا دا معمولی څه فائدہ دا نو پسې ختمي او تن ګرځیدې متاع ست وي ناخر کې ته پته ولګی دا چې دا ښه شوړې ته وي دا متاع د داسې شی چې سړی ته فائدہ واخلي او به گزار کی نو سړی د وخونه شوړه جوړ کی باغی باندې صفای راولي چې صفای راولي به گزار کی تشه ته ګوره نو خلک را واخلي خپل ذاتی هم ډېر خپل ځاله ولا جیب کې ساتي نو کور ولا جوړ کړي پلاستیک تیرې ولا جوړ کړي ملاوی کې هم دغه سي لګ واړه ها کورونه ولا جوړ کړي چې سړی کولاو کی او استعمال کی نو بیا واپس جیب کې نګدي نو به گزاري فمتاع الحیات الدنیا وزینتها نو دا سامان د دې ژوند دنیوي لګ مونږه دې لګه فائدہ دا نو بیا پنا کړی شي نو گزار کړی شي نو پاتې کړی شي دا متاع الحیات الدنیا وزینتها او ډول ډال د دې دنیا ډول ډال دې ژوند دنیوي ډول ډال نو چوته ګوري نا کپڑا وسر دا ټیشو وسر دې نو خپل دی او چې استعمال کې نو بیا جیب کې نګدي ښا وما عند الله خير اجد الله سر دینا ور دی وام کا باقی پاد کی دن کی دی افلا تعقلون تاسو د عقل نو لیکار نه لای افما وعدناه وعدا حسنا آیا هغه سوچ وعده وسره کړل مونږه وعده خيستا وعده وسره کړل د جنت وعده وسره کړل نو دغه سړی نه فهو لاقيه نو دغه سړی چې وعده وسره حق کړی شوی دا الله ما وسره وعده کړل د جنت وعده می کړل نو فهو لاقيه نو دیو ملاقات کوونکی هغه سره دیو مخامخ کیږي دیو ملاویږي دا هغه سره کما چې خسته وعده کړی شوی دا نه بد ته ملاویږي کما متانا الحیات الدنیا فشان دا هغه چا کې دی چې پیدا ور کړی مونږه هغه لا سامان د ژوند دنیوي لګون تکي متا دې لګا دا سګون تکي دنو بازي سړی سکو کی چې شیراوالی هغه وسکا سالم وسکا دا سیز وسکا ناغه دې لګور راوالی په جواب آی کی دی یا تریو دی یا تاریخ دی یا بل منګ دی سده دغه څه سګه ونده کې دنو د دنیا چې څومره سامان دی دا هو څومره مال دا څومره میوي دي دا سدي سګه ونده کې دنو د دنیا چې څومره فائدې دي دا سګه ونده کې دي اصل شیخ حالت کې دی آخرت کې دی ثم هو يوم القيامه من المحضرين بیا به د سړی د قیامت پر باندې حاضر کړي شونه الله وې دې حاضر کړي شوی نو قیامت کې به حاضر کړي شوی یا هغه سړی چې هغه د دنیا کې ولا دنیا کې نیک عمل نه دی کړي دنیا نه फायदा غستې دا هو ایمان نه دی راوړی
نیکی نه د کړي، نیک اعمال نه دي کړي، نو دا سړی به د حاضر کړی شو نه، نو د قیامت پر ورځ به حاضر کړی شي، نو په جهنم کې به حاضر کړی شوی. دا هغې نه دغه خلک به یې دغسې دغه ځای کې به حاضرولی کېږي. ویوم ینادیهم، په ورځ باندې چې الله به آواز وکړي دې خلکو ته، فیقولون، الله به وایي این شرکائي الذین کنتم تزعمون، کم ځای دي زما هغه شرکا چې تاسو پې خیال کو ګمان کو چې دا د الله شریکان دي، څه شو هغه کم ځای کې دي. یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کم ځای دي زما هغه شریکان، دوی برخې واله دي وي، دا د الله سره برخیز دی، الله والا برخه ورکړله. دا هغه څوک دی چې د الله په بادشاہي کې سوس داسې رسي، دې څوک منع کولی نه شي، دې سفارش کولی شي، د سفارش به رد کېږي نه، وغیره وغیره خلک ویلي کیا دي. او زمونږ د حفاظت دپاره، زمونږ د نجات دپاره خو دوی به زمونږ سره یي که نه، دوی به مخکې موږ به ورپسې. دې دنیا کې خو ډېر ښه خلک تېر شوي دي، شته یې اوس هم شته. نو دغه څیزونو ته دوی وایي څوک چې نیولي شرکای نیولي وي هلته به زمونږ په کار راځي. په دنیا کې هم بعضې وایي زمونږ د دنیا کارونه کوي، اولاد هغوی ورکوي، ښه کول د بیمارۍ نه جوړول دی کوي، مال و دولت دی ورکوي، نور څیزونه ساز سامان دی دی ورکوي. نو الله سره برخیز دی وي، الله به تپوس کوي این شرکائی، کم ځای دي زما هغه شرکا الذین کنتم تزعمون، کسان چې تاسو پې ګمان کوو، تاسو پې دا خیال کوو چې دا د الله سره شریکان دي، کم ځای دي هغه. قال الذین حق علیهم القول، نو وایي به هغه کسان چې لازمه شوې ده په هغې باندې فیصله، خبره پې لازمه شوې ده، فیصله د هغې په باره کې کړی شوې ده. ربنا هؤلاء الذین اغوینا، یا الله دا هغه خلک دي چې موږ ګمراه کړلي. هغې به وایي یا الله دا خو هغه خلک دي موږ ګمراه کړي وو، اغویناهم کما غوینا، موږ ګمراه کړلي دې لره لکه څنګه چې موږ ګمراهي اختیار کړې وه. تبرأنا الیک، موږ برات کوو ستا مخکې، ما کانوا ایانا یعبدون، نو دي چې زموږ بندګي کوله، زموږ بندګي نه ده کړې، موږ دې له دعوت ورکړی وو. هؤلاء الذین اغوینا، یا الله دا خلک چې موږ ګمراه کړي وو. ولې زګه چې غوینا موږ ګمراه شو په خپله باندې، نو موږ دې له دعوت ورکړه الی الغوایا، ګمراهۍ طرف ته. فغووا بانفسهم، فغووا باختیارهم، نو دې ګمراه شو په خپل اختیار باندې. کما غوینا، لکه څنګه چې موږ ګمراه شو په خپل اختیار، موږ ګمراهي اغستې ده، هدایت یې پرېښودی دی، په خپل اختیار باندې یې وکړلی. نو دې خلکو له موږ صرف دعوت ورکړی و، نو دې هم ګمراه شو لکه څنګه چې موږ ګمراه شي وی. موږ دې ګمراهۍ طرف ته رابللی وو، ولې چې موږ ګمراه او په خپل اختیار باندې، نو دې ګمراه شي دي په خپل اختیار. یا الله زموږ پې زور نه و، موږ پې زور نه دی کړی، زموږ پې زور نه چلېده، دې په خپل ګمراه شي وو. تبرأنا الیک، موږ برات کوو ستا مخکې، ما کانوا ایانا یعبدون، دې زموږ بندګي نه ده کړې، دې زموږ بندګي نه کوله، د بل چا بندګي کوله. نور ځینو کې وایي بندګي کړله، نو اولیاء کرامو یې کړله، بزرګانو یې کړله، د مړو یې کړله، د شهیدانو یې کړله. ما کانوا ایانا یعبدون، بعض وایي دې د ملائکو بندګي کړله، دې د جناتو بندګي کړله. ملائکو نه تپوس وکړي ستاسو بندګي کوله، اے نه زموږ بندګي نه دی کړې، دې د جناتو بندګي کوله، په هغې باندې عقیده وه،
اوس ما قصه د خلکو په ذهن کې وسم شتي بازي کی کم چې مشران خلک دي هغه وسم هغه کسی کی پیریان دي نو ماماګان دی وي اگر پیریان ماماګان دي څه ماما دا مخکې به دا قصې کېدي وس که هغه شانتي نه دي خو د هغې نه څه کم هم نه دي وایي د جناتو ته پته لګي جناتو نه پلان کې دی نو هغه سره جنات دي نو هغه په جناتو باندې معلومول کوي د چا نه څه ورک شي نه هغه راوړي تعویضونه راوباسي څوک څه کوي او څوک غلا معلوموي وایي غل خي اگر غل ما ته ضرورت ده زه په غلی چل کوم زماغه کم څه شی پټ کړو هغه مال راوړل بس پوره ده کنه هغه ما ته ویلاو چې په غل باندې چل کوم دی وینا نشي څه نشي کولای وبازي درو وایي هغه ستاسو دومره وا اختیار د سرشتي معلومه پیریان په 10 کې دي کنه هغه شي کوم چې ورکشه دی هغه پیراوړه وینا نشي راوړې وي هغه چوتولې نشي کولې غړ غړ سيزونه چوتې او دار شي چوتولې جناتو کې هو الله ولا طاقت ورکړل ډېر کارونه کولې شي ډېر شي نو چوتولې شي نو دا تعویض نشي راويسته ښا چې تعویض راو باسي وقیل ادعوا شرکاءکم او ویل شي تو رب له خپل شرکا او ته आवाज کوي فداهم ندی وتا आवाज کوي یا پلان کو را مدد شو یا پیرا بابا راو رسی پنه کی راو رسی یا لو یسوان نو کله لو یسوان دې کله پیر بابا دې کله بل دی وتا आवाज کوي نو بازي دا سوچ چې چاته आवाजونه کوي نو بازي نیکانی او بازي بګی داسې هغه بدانی نو یا پیر سی ابتدا نو پیر سی بم بدی ها ازه مخکې ځکه وي هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا منګه دی گمراه کړي ولې دعوناهم الغوايا منګه دی له دعوت ور کړو گمراه طرف ته نو اغويناهم بسبب دعوتنا په سبب زمنګ د دعوت باندې دی منګه گمراه کړه کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراه شیو نغوو به اختیارهم کما غوینا به اختیارنا نو مونږ گمراه شیو په خپل اختیار دی په خپل اختیار نو تبرانا الیک مونږ برات کو استا مخکما کار یا نه یعبدون نو دی چې زمنګ بندگی کول او قیل دو شرکاکم و بویل شراو پر خپل شرکا فدعوهم ذی بوت आवाज کی فلم یستجیبوا لهم ناغي با قبول کیاونه کی د دې لپاره جواب ورنکی وراولا عذاب بین عذاب لو انهم كانوا يهتدون ال دبدی ارمانو کی افسوس بو کی کاش وی منگا کاش وی دی چې ہدایت مندن کی وی ہدایت حاصل کړه لو انهم كانوا يهتدون چې ہدایت حاصل کړي ہدایت یافتہ وے دے باندې ارمان نہ کوي افسوس نہ وکي تمنا غانی وکي لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم ابار ما چلا باواز کی دي ته يقولون وتويبا الله بتپوس کوي ماذا جبتم المرسلين تاسو قبولتیا کړو د پیغمبرانو قبولتیا کړوانو تاسو هغه له جواب ورکړو پیغمبر راغله نو پیغمبر دعوت ور کړو توحید طرف ته نو تاسو توحید منلو کنو منلې فامیت علیهم الانباء نو پړ بشي پدی باندې خبرونه پټ بشي پدی باندې جواب په دغه ورځ باندې یوم ایذن قوم لا تسالون دی بده بل نه تاسو نه شي کوله تاسو باندې شي کوله یو بل نه تاسو کې چلو څنګه چلو قسم خبر باندې شي کوله پاتې بشي دا شان وزيان بس وكما هلكنا من قرية بطرت معيشتها
او سمره هلاک کړي مونږه د کلیونا د کلیوالو نه بطرت معیشتها چې تکبر کړو دی په خپل ژوند کې په خپل گزاران کې په خپل مال او دولت باندې فتلک مساکنهم نو دغه کو نه د دې لم تسکم من بعدهم چې ندي او سیدل شوی پای کې رستو دینا الا قليلا مگر لگ وكنا نحن الوارثين من واخر مالکان وما كان ربك مهلك القران الاستار بھلا کون کے یو کی لرا حتا یبعث فی امها رسولا تر دې پوری چراولېږي په مینس داغه کې په سنټر داغه کې یو رسول یتلو علیهم آیاتنا چلولی پدی باندې آیاتنا زمون وما كنا مهلك القران او نه یو موږ حالا کون کی یو کی لرا الا واهلها ظالمون مگر پدا سے حال کې چې اهل داغي ظالمان وما اوتیتم من شيء او اج درکړی شي دي تاسو را د سشینا پرې دي ژوند دنیوي کې فمتاع الحیات الدنیا نو دا سامان دی دا هو فائدہ دا هو سکدا د ژوند دنیوي وزینت او ډول ډال دي وما عند الله خير وابقى اج د الله سره دي نا ور دي باقی پات کې دن کې یا فلا تعقلون تاسو د عقل نو لیکار نه لای افم وعدناه وعدا حسنا آیا هغه سوچ وعده سره کړل موږ وعده خستا فهو لاقین دیو ملاقی کی دا غي سره کوم متانا او متاع الحیات الدنیا نو دا هغه چا پشان کې دیشي چې پیدا ور کړی موږ هغه پیدا دنیوي سکا د ژوند دنیوي سامان د ژوند دنیوي ثم هو يوم القيامه من المحضرين بیا پیدا د قیامت ورځ باندې حاضر کړي شونه و یوم ینادیهم فارض باندې چې الله باواز کی د فیقول الله بوي اين شرکاء الذين كنتم تزعمون کم زیدی زما شرکا چې تاسو به ګمان کوو قال الذين حق عليهم القول نوئی با کسان چې لازم شي باغی باندې خبره فیصله ربنا هؤلاء الذين اغوينا یا الله دا خلک چې موږ گمراه کړیو اغویناهم کما غوینا موږ گمراه کړیو دی لرا لګ څنګه چې موږ گمراه شیو نو دی گمراه شي دي زمنګ په دعوت باندې په خپل اختیار تبرنا الیک نو برات کو استا مخکی ما کانو یا نا یعبدون نو دی چې زموږ بندگی کولا وقیل الشرکاءکم او بوله شراو بل خپل شرکا فدعاهم ردی متواز کی فلم یستجیبوا لهم ناغي بقبول کیاونه کی د دې د پارا جواب باور نکی وراو العذاب او بو ویني عذاب لرا لو انهم كانوا یاتدون دی افسوس کئ تمنا بکئی کاش چې وې دی ہدایت وال ہدایت مندن کی کانو یاتدون چې دی وې چې ہدایت حاصل ولې ہدایت باندې روان وې و یوم ینادیهم فاورز باندې چې الله आवाज کی دی ته یقولون الله بوئی ماذا اجبتم المرسلین سو قبول کیا کړو تاسو د پیغمبرانو تاسو سره جواب ورکړو پیغمبرانو لا فامیت علیهم الانباء نو پټ بشی پدی باندې خبرنا پټ بشی پدی باندې جواب به پټی خبر به پټی حکم به پټی یوم اذن پد اورز باندې فم لا تسالون دی بده بل نه تاسو نشی کوله فاما من تاب و امن الله رب دې قرآن سنت باندې